Bismillahirrahmanirrahim. Structure and function of various coenzymes. د بیلابیلو کوانزایمونو جوړښت او د هغوی کارونه مخکې درسونو کې موږ ویلو چې انزایمونه دا موږ سره پروتوني خاصیت لري. پروتوني طبیعت کې پروتوني دي بغیر د یو انزایمونو نه چې هغه پروتین نه دي او د انزایم په توګه کار کوي چې هغې ته موږ رایبوزایمز یو. نو یا به موږ سره پروتین بالکل خالص وي، دا انزایمونه چې دی به بالکل خالص پروتین وي، یا به کانجوګیټډ پروتین وي. انزایمونه کانجوګیټډ پروتین هغه پروتین انزایمونو ته موږ یو یا هغه پروتین دی چې هغې سره پروتیني او غیر پروتیني دواړه برخې. اوس که چېرته د انزایم د فعالیت دپاره غیر پروتیني برخې ته اړتیا وي هغه پکې ضروري، نو دغه غیر پروتینی برخې ته منګه چې دی هغې ته موږ کوفاکتور یو او پروتینی برخې ته منګه اپو انزایم یو. نو اپو انزایم پلس پروتینی غیر پروتینی برخه دې ته منګه یو هولو انزایم. نو کوفاکتور موږ سره غیر پروتینی برخه ده یو انزایم ده صحیح ده. نو اپو انزایم او کوفاکتور چې دواړه یو ځای شي نو موږ سره هولو انزایم جوړي. دې دپاره چې موږ سره کتلیستي فعالیت موږ سره باندې نو دا د کتلیستي فعالیت چې دی دا لومړني دویمي درېمي یا څلورمي جوړښتونو د انزایمونو له امله دی صحیح ده. دا باید په یو بل سره کنټیکټ کې کوفاکتورونو کې غیر عضوي آیونونه او همدارنګې پیچلي عضوي یا فلزي عضوي مالیکولونه شتون لري. کله چې موږ سره یو غیر پروتینی برخه د اپو انزایم سره د اشتراکي اړیکې په واسطه وصلي یا داسې اړیکې په واسطه چې نه تجزیه کېږي نو دغې کوفاکتور ګروپ ته موږ بیا پروستیټیک ګروپ یو صحیح ده. غیر عضوي کوفاکتورونه په هغې کې چې موږ سره غیر عضوي آیونونه لگا فیرس آئین دی چې هغه په سایټوکروم اکسیډیز کیټالیز او پر اکسیډیز کې شتون لري. انزایمونو کې مس آئینونه چې سایټوکروم اکسیډیز کې شتون لري، جست چې دی کاربونیک انهایډریز کې شتون لري، همدارنګه الکول ډي هایډروجنیز کې شتون لري. منګنیزم چې دی میګنیزم دا هیګزوکاینیز ګلوکوز 6 فاسفیټیز او پایرویټ کاینیز کې شتون لري. منګنیز چې دی پارجینیز کې شتون لري او پوټاشیم چې د پایرویټ کاینیز کې شتون لري او نیکل چې د پیوریز کې شتون لري. په ځینې وخت کې یو انزایم د پاره څو غیر عضوي کوفاکتورونو ته اړتیا وي صحیح ده چې موږ سره یو کو انزایم جوړ کړي. نو په هغې کې چې مهم انزایمونه دي موږ سره کو انزایمونه دي په هغې کې یو نیکوټیناماید ایډنین ډای نیوکلیوټاید دی. निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड दे. निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ओस दा NAD प्लस چې د निकोटिनामाइड مونږ سره دا دی لګانو دغه برخه مونږ سره निकोटिनामाइड ده او دا برخه چې دا د اډنین ده د ایډنین ده. اوس نیکوټیناماید یو شو ایډنین بل شو. نیوکلیوټاید ګوره موږ سره که چېرته شوګر پلس بیس پلس شوګر وي، بیس هم موږ سره قلوي موږ سره ده او شوګر هم موږ سره دی، دا موږ سره جوړی نیوکلیوساید نیوکلیوسایډز. خو که چېرته داسې چې بیس هم دی شوګر هم دی او شوګر به وصل دی د فاسفیټ سره دې ته بیا موږ نیوکلیوټاید یو هلکانو دې ته موږ څه یو نیوکلیوټایډز ویل کېږي دې ته. نو دې کې موږ یو چې ډای نیوکلیوټاید دی ولې ځکه
چې پاس ما سره یو نیوکلیوټاید دی چې هغه نیکوټیناماید نیوکلیوټاید دی لاندې موږ سره ایډیناین نیوکلیوټاید دی یا ایډینین نیوکلیوټاید دی نو دیو جنا موږ ورته یو نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید اوس کچرته په دې اچ سره دی ګروپ سره یو بل فاسفیټ ګروپ هم یوځای شي بیا بشي NADP نیکوټین ایډینین ډای نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید فاسفیټ بشي او کدی او سره فاسفیټ ګروپ نو به نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید دی کله چې موږ سره دا اکسیډایز فارم کی نو دا موږ په خو په NAD باندې اکسیډایز فارم موږ خو په NAD+ باندې دا موږ سره کوم فارم دی اکسیډایز او موږ سره ریډیوس فارم کې ارجاشي شکل کې ریډیوس فارم کې ریډیوس فارم کې موږ په داسې خو چې NADH+H+ دا ریډیوس فارم دی د نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید مهمه برخه پکې چې هایدروجن اخلي ورکي هغه دا دی د نیکوټیناماید برخه ده صحیح ده د نیکوټیناماید برخه چې دا ټول نه مهمه برخه ده په دې کې دي چې هایدروجن ما سره لري کیږي او جلا کیږي نو کچرته دا هایدروجن واخلي صحیح ده کچرته دا هایدروجن واخلي نو دلته هایدروجن ما سره راشي نو موږ سره دا رایبوز شکر شو دلته موږ لیکلیم دي چې دا نیکوټیناماید دی دا لاندې رایبوز دی دا دوه فاسفیټ ګروپونه دي او دا بل رایبوز او دا ایډینین دی نو دوه نیوکلیوټاید دي اوس کدا موږ چې دا او سره یو بل فاسفوریک ګروپ هم شي نو بیا هغه ته بیا موږ شي او هغه ته بیا موږ نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید فاسفیټ په ورته یو اوکې دې ته موږ انډینیلیک اسید یو ایډینین رایبوز او یو فاسفیټ ګروپ چې راشي دغه برخه ته دې ته موږ ایډینیلیک اسید یو او دې بل ته موږ نیکوټیناماید نیوکلیوټاید یو چې ورته یو نیکوټیناماید نیوکلیوټاید ورته یو نو دوه نیوکلیوټاید شو یو نیکوټیناماید نیوکلیوټاید شو یو ایډینیلیک اسید نیوکلیوټاید شو چې دواړه چې نومي شو موږ سره نیکوټیناماید ایډینین ډای نیوکلیوټاید دی باندې یو پازیټیو چارج چې دلته نایټروجن موږ سره شته دی چې موږ سره دی دلته نایټروجن موږ سره پازیټیو چارج لري نو د ټول کمپاوند باندې NAD+ موږ لیکو صحیح ده نو نیکوټیناماید موږ سره هایدروجن آینز چې دي هایدروجن آینز موږ سره دا ورکړه را ورکړه کې کار لري صحیح ده هایدروجن آینز نو مثلا لیکټیک ایسڈ دی او لیکټیټ ډی هایدروجنیز انزایم دی لیکټیټ ډی هایدروجنیز NAD بدلیږي NAD+ بدلیږي په NADH+ H+ باندې یا NADH باندې نیکوټین ایډینین ډای نیوکلیوټاید دا موږ سره اکسیډایز فارم دی دا اکسیډایز فارم دی او دا چې موږ سره ریډیوس فارم دی لیکټیک اسید بدلیږي په پایرویک اسید باندې او یو بل ډېر مهم ریاکشن دی چې اسیډالډیهایډ چې دی په دې کې NADH2 بدلیږي په NAD+ باندې NAD+ باندې او بل څه باندې بدلیږي اسیډالډیهایډ بدلیږي په ایتایل الکوهول باندې صحیح ده لیکټیک اسید چې دی لیکټیټ ډی هایدروجنیز NAD+ بدلیږي په NADH2 باندې کوانزایم پارت دی او موږ سره پایرویک ایسڈ لیکټیک ایسڈ بدلیږي پایرویک ایسڈ باندې او اسیډالډیهایډ صحیح ده نو بده کې NADH2
ارجاع شوی شکل چې برخه اخلي او دا بدلیږي اکسیډایز فارم ته. بل موږ سره موږ ویل چې NADP دی نو NAD پلس او NADP دواړه از کوانزایم کار کوي د ځینې ډي هایدروجنیز لپاره چا کې موږ سره هایدروجن انتقال صورت نیسي نو هایدروجن کا انتقال صورت تک راتک صورت نیسي نو یا اکسیډیشن کیږي یا ریډکشن صحیح ده سبسټریټ باندې آیا هایدروجن موږ سبسټریټ نه اخلو نو که هایدروجن سبسټریټ نه اخلي نو اکسیډیشن دی او که سبسټریټ سره هایدروجن یو ځای کې دا ستا ریډکشن دی نو په عمومي توګه NAD پلس چې دی NAD پلس دا پروټان اخلي نو کله چې دا پروټان اخلي نو دا اکسیډیشن وکړي کله چې NAD هایدروجن نه لري او دا هایدروجن واخلي نو دا اکسیډیشن منځ ته راوړي خپله به ارجاع کېږي نو دا په کیټابولیک ریاکشنو کې داسې کوي او NADP چې دا په سینتھیټک پاتوی کې دی په ځینې NAD پلس کې ډي هایدروجنیز انزایمونه چاہے کې لیکټیټ ډي هایدروجنیز دی الکول ډي هایدروجنیز دی او ملیټ ډي هایدروجنیز دی همدارنګه ګلایسرین الډیهایډ فاسفیټ ډي هایدروجنیز دي چې په دې انزایمونو کې ما سره NAD پلس وي یو مثال هم مخکې یو بل مثال د NADP کوم واخلو نو موږ سره تیر دا کې موږ ویل که چېرته په دې ځای کې دغه OH کې یو بل فاسفیټ ګروپ مې صحیح ده نو بیا به موږ سره NADP هغې ته ویل کېږي نیکوټینامایډ ایډنین ډای نیوکلیوټایډ فاسفیټ سمه ده نو هغې مثال چې دی چې NADP H2 ته وړي نو آیسوسیتریک اسید دی او آیسوستیریٹ ډي هایدروجنیز کې NADP دا بدلیږي په NADP H پلس باندې او آیسوسیتریک اسید بدلیږي په اکسل سکسنیک اسید باندې دیکھا په سکسنیک اسید باندې چې کې موږ سره بدلیږي یعنی دلته چې کوم OH هغه موږ سره کیټون فنکشنل ګروپ جوړ شو بل مثال موږ سره دی الفا کیټو ګلوټوریک اسید دی نو دې کې ما سره NADP H2 ته واخلو صحیح ده یعنی هایدروجن ایکسپټ او په دلته NADP H2 ورکوي NADP ته نو که ما سره الفا کیټو ګلوټوریک اسید دی او دې کې ما سره کیټون فنکشنل ګروپ دی صحیح ده امونیم سره ریاکشن کوي نو ما سره دا په ګلوټامیک اسید باندې چې کېږي بدلیږي او په تیر دا کې چې موږ ویل چې لیکټیک اسید چې دی دا اکسیډایز کېږي پایرویک اسید ته او NAD خپله بدلیږي ایز ا NAD ایسپټر په دې ریاکشن کې چې NAD چې دی دا هایدروجن ایسپټر دی او لیکټیک اسید بدلیږي پایرویک اسید ته او په دې بل کې موږ سره چې اسیډالډیهایډ دی په دې کې NADH2 چې دی هایدروجن ډونر دی هغه بدلیږي په ایتانول باندې بل یو مهم کوانزایم چې دی هغه فلاوین مانو نیوکلیوټایډ او فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټایډ دی دا فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټایډ فلاوین ایڈنین ڈائی نیوکلیوٹائڈ یا فلاوین
مانونیوکلیوټاید. نو کوم وګورو FMN تا او FAD تا دا FMN تا یا FAD تا نو موږ سره ویل شو چې FAD موږ داس لیکلی شو چې یو رایبوفلاوین دی به پاسپیټ دی رایبوفلاوین دی دا ټول سټرګیز پورې چې دی دیز ګور رایبوفلاوین دی او بیا پاسپیټ دی چې دا بیا چې دی رایبوفلاوین دی پاسپیټ دی بیا هم پسې پاسپیټ دی بیا رایبوز دی بیا ایډنین دی نو رایبوفلاوین بیا پاسپیټ رایبوز او بیا ایډنین دی دا سټرکچر شو. نو یو رایبوفلاوین دی دا یو پاسپیټ شو دا بل پاسپیټ شو بیا رایبوز شو او دا بیا ایډنین شو. نو FMN او FAD د تمن پلیو پروتین یو د تمن شیو پلیو پروتین او دام هایدروجن ټرانسفرینګ کوانزایمونه دي هایدروجن انتقال او دا هایدروجنیز سره د پلیو پروتین د کوانزایم برخه د دې پلیو پروتینونو کوانزایم برخه چې دا هغه وټامین بی دا چې رایبوفلاوین دی په نیکوټین اډنین کې هغه کې نیکوټینیک اسیدو یا نایسینو یا نیکوټینیک اسیدو چې ورته په تیر کې موږ سره کوم وټامین بی و هغه کې موږ سره نایسین نیکوټینیک اسیدو او په دې کې موږ سره چې دی رایبوفلاوین دی. بل د NAD او د NADP ترمنځ او د FMN او FAD ترمنځ فرق دا دی چې FMN یا FAD ډېر کلک د اپو انزایم سره نښلي د اپو انزایم سره FMN او FAD په نسبت د NAD او NADP مقابل کې ډېر کلک نښلي. نو لدی وجنا په ډایالیسس کې کوم ډایالیسس کو دا موږ سره جلا کیږي نه. نو کدی جوړښت موږ وګورو دغه سټرکچر چې دی دا ټول دا رایبوفلاوین دی او رایبوفلاوین هم بیا په دوه برخو مشتمل دی. یو رایبوز دی ګوره رایبو نو رایبوفلاوین نو رایبوز او رایبوز ته اشاره کوي فلاوین د فلاوین ته اشاره کوي. نو رایبوفلاوین کې یو رایبوز دی او فلاوین دی چې مجموعاً ورته رایبوفلاوین یو. اوس که چېرته دې سره یو پاسپیټ ګروپ وسلي که چېرته په دې کې یو پاسپیټ ګروپ وسلي نو بیا ورته موږ فلاوین مانونیوکلیوټاید یو فلاوین ځکه چې په نیوکلیوټاید کې څه ضروري دی یو رایبوز شوګر ضروري دی او بل نیوکلیوټاید او بخای بیس نو بیس او پلس شوګر دا نیوکلیوټاید جوړي. نو دې کوم چې ګوره دا د پاس ته واخلستات شو پاس تا نیوکلیوټاید شو چې فلاوین دی دا د رایبوز شوګر شو او دا یو د پاسپیټ شو. نو ځکه موږ سره فلاوین مانونیوکلیوټاید ځکه دا پاس سټرکچر ما سره څه دی دا فلاوین دی دا څه دا فلاوین دی او دا 15 کاربن چې دا رایبوز شوګر دی نو فلاوین مانونیوکلیوټاید. او کچرتا موږ دې سره یو بل پاسپیټ ګروپ هم راشي او انډینلیک اسید راشي نو بیا ورته موږ فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید یو فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید فلاوین نیوکلیوټاید بیل دی انډینلیک اسید چې دی دا بیل دی. نو دیز پورې فلاوین مانونیوکلیوټاید دی او که دا برخه مو سره یې نو بیا موږ سره فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید دی.
دلته موږ ویل شو چې دغه فنکشنل برخه مهمه برخه په پلایوین او په اډنین ډاینیوکلیوټاید کې او پلایوین مانونیوکلیوټاید کې دا ایزو ایلوکزازین رنګ چې دا ټول مهمه برخه ده چې دا هایدروجن ورکې راورکې ایزو ایلوکزازین رنګ چې ده دا ټول مهمه برخه ده موږ سره په هایدروجن ورکولو اخیستلو کې نو دغه برخه چې دا موږ سره ام ان ده د سره کرخه پورې او هغه زندیز پورې دا موږ سره پلایوین اډنین ډاینیوکلیوټاید ده ها کله چې ایزو ایلوکزازین چې ده مثلا اف ام ان ده اف ام ان کوم سره هایدروجن واخلي نو دغه نایتروجن دا از هایدروجن ایسپټر دی صحیح ده نو هایدروجن دا واخلي موږ سره با اف ام ان چې دی یا اف ای ډی چې دا بدل شي په اف ای ام اچ باندې یا اف ای ډی به بدل شي اف ای ډی اچ باندې اف ای ډی به بدل شي اف ای ډی اچ باندې او که چېرته اف ام ان نو اف ام ان به بدل شي په اف ام ان اچ باندې صحیح ده او دا موږ سره سیمی کوینون دی چې موږ سره سیمی کوینون او که بل هایدروجنزم واخلي صحیح ده نو اف ای ډی اچ به بدل شي په اف ای ډی اچ 2 باندې او اف ام ان اچ به بدل شي اف ام ان اچ 2 باندې دا مکمل ارجاع شوی دی هغه نیمه دی او دا مکمل دی نو موږ سره مهم نایتروجن چیز دی آیسو الکزازین رنګ کې دا دوه نایتروجنز دي چې دا موږ سره پروټان اخلي او ورکوي صحیح ده دا موږ سره پروټان اخلي او ورکوي نو اف ای ډی کوم سره فلامین اډنین ډاینیوکلیوټاید او د دې منګه ارجاع وکړو دې ته موږ هایدروجن ورکړو نو بل شی به اکسیډایز نو دغه دوه هایدروجن چې موږ سره راځي هغه د نایتروجن باندې او د نایتروجن باندې وصلېږي نو دا د سبسټریټ نه راځي نو موږ د هایدروجن د سبسټریټ نه لرې کړل نو چې کله چې ته هایدروجن لرې کړې یو شي نه نو هغه تات شي هغه د اکسیډایز کو خپل بدات شي دا ریډیوس نو ما سره سبسټریټ چې دی صحیح ده سبسټریټ چې دی اف ای ډی بدلیږي په اف ای ډی جدا باندې صحیح ده اف ای ډی با یا اف ام ان با بدل شي چې اکسیډایز فارم کې دا به ارجاع شکل کې شي او سبسټریټ به د ریډیوس نه چرته لاړ شي اکسیډایز فارم کې نو کله چې تا داغه نه هایدروجنز لري نو تا اکسیډایز کو او مخکې کم شکل کې او مخکې په ارجاع شوی شکل کې دا غي مشهور مثال چې د موږ سره ساکسینیک اسید دا سبسټریټ دی او د سره ګور هایدروجن شته دي خو دلته موږ یو هایدروجنز چې دی یو هایدروجنز کم کړی دی ما سره ساکسینیک اسید بدل شي فیومریک اسید باندې هایدروجن تلل شي نه دا محصول ما سره ارجاع شوی دی اکسیډایز شوی دی او دا خپل مخکې په ارجاع شکل کې او اف ای ډی بدل شي په اف ای ډی اچ 2 باندې نو ساکسینیک اسید چې دی بدل شو په فیومریک اسید باندې اف ای ډی بدل شو په اف ای ډی اچ 2 باندې او دا دو پروټون اخلي صحیح ده چې موږ سره اخلي دوا پروټون چې دا موږ سره اخلي بل مهم موږ سره په کوانزایمونو کې هغه کوانزایم A دی چې موږ سره هغه کوانزایم A دی کوانزایم A دا یو پیچلې جوړښت لري او موږ سره د دې د جوړښت د ځینې معلومیږي سټرکچر نه چې اسیټایل کوانزایم موږ څنګه اخیستی دی اسیټایل کوانزایم موږ سره څه لري چې یو ایډنین لري او یو رایبوز شوګر لري دوا پاسپوریک یا پاسپیټ ګروپونه دي ځکه لري مور یو دی ستات شي شو یو سایډنین شو پاسپوریک شو
صحیح ده امیډو ګروپ د شو دلته بیا امیډو دی تای ایسټر دی او دلته بل هم فاسفورایل ګروپ لري نو دا د اسیټایل کوانزایم جوړښت دی نو کوانزایم ا چې دی دا یو پیچلی جوړښت لري چې موږ سره یو ایډونوسین ټرای فاسفیټ لري ولې ټرای فاسفیټ لري هغه د دې ځنه چې یو فاسفیټ ګروپ تاسو سره دا دی او دوه دي دا دي دې پورې اصل کې ته ویل شي دا ای ټي پی ده د ست شي دی د ست ای ټي پی ده نو ایډونوسین ټرای فاسفیټ لري ایډونوسین ټرای فاسفیټ لري دغه یو فاسفیټ ګروپ کدا دیزي فاسفیټ ګروپ کدل ته موږ انتقال کو کنه دا ټرای فاسفیټ نو ایډونوسین ټرای فاسفیټ لري یو پینتونیک اسید لري صحیح ده یو پینتونیک اسید لري دا برخه چې د پینتونیک اسید ده او یو چې د موږ سره سیستامین لري چې اخرانه برخه ده دا کو انزایم چې د موږ سره د ایسایل ګروپ په انتقال کې برخه اخلي او د کو انزایم موږ هغه جوړښت تاسو ته ایسیټایل کو انزایم خو ادو خو کچرته دې سره ایسی چی ایسیټایل ګروپ په ځای چې کوم تا ایسټر مو خو دلې دغه اس په ځای اس سره د چې ایچي او دا ګروپ نه یې مونږ سره نو هغه د بیا مو کو انزایم ا یو صحیح ده موږ سره هغه جوړښت دی چې موږ سره یو ایډینوسین ټرای فاسفیټ دی نو دا یو فاسفیټ د ګروپ دا دی یو فاسفیټ ساده دی یو فاسفیټ دا دی نو دغه زی پورې ستات شو ایډینوسین ټرای فاسفیټ شو او دغه برخه چې موږ درته ویل چې دا پینتونیک اسید پورې دی او دا اخرنۍ برخه چې دا سیستامین دی سیستامین کې اس ایچ دی دا په کوانزایم ا شي خالي او که زه ایسیټایل کوانزایم ا واخلم د ایچ په ځای بدل کوم په ایسیټایل ګروپ باندې ان بیا به ایسیټایل کوانزایم ا شي ما سره نو کوانزایم ا ما سره ایسایل ګروپ چې دی په انتقال کې برخه اخلي صحیح ده نو کچرته مثلا کوانزایم ا تعامل کې دو ایسیټیک اسید سره نو موږ سره به ایسیټایل ګروپ چې دی کوانزایم ا سره ونخلي او ایسیټایل کوانزایم ډېر مهم مشتق دی موږ سره په کوانزایم ا لپاره تای ایسټر بانډ چې دی دا انرژي ریچ بانډونه دي تای ایسټر بانډونه دا انرژي نه غني بانډونه دي او موږ سره په اسانۍ سره ایسیټایل ګروپ چې دی هغه انتقالي او د ایسیټایل ګروپ از ریسپټر کار کوي کوانزایم ا دا موږ سره د ایسیټایل کوانزایم ا سټرکچر او دا موږ سره د کوانزایم ا سټرکچر دی دوه ترمنځ فرق دا دی چې دلته اس ایچ دی دلته اس ایچ دی او په دې سټرکچر کې موږ سره چې دی د سټرکچر کې دلته د اس سره د ایچ په ځای سجده سی او دی نو موږ سره کوانزایم ا کې ایډینوسین ټرای فاسفیټ پینتوتینیک اسید دی او سیستامین دی مثلا که موږ سره کارباکسل ګروپ دی دا کارباکسل ګروپ دی او دغه کوانزایم سره ز ریاکشن کومه نو یو به واټر مالیکول سي او د اس سره به او سی آر راشي او دې ته موږ ایسایل ګروپ یو نو کوانزایم ا چې د ایسایل ګروپ قبلون کې نه نو دا موږ سره ایسیټایل کوانزایم ا دی تیرا دا چې موږ سره جوړ شو ایسیټایل کوانزایم ا او دا موږ سره اکزالیکټیک اسید دی یا اکزیلوکسیټیک اسید دی او دا ایسیټایل ګروپ ریسپټر دی نو موږ غواړو چې دغه ایسیټایل ګروپ چې دی چې کوم سره په دې کمپاوند کې دا موږ را انتقال کو دې کمپاوند ته
موږ سو کو چې موږ کو انزایم A وسره یو ځای کو اسټایل کو انزایم A جوړ شو اسټایل کو انزایم A بیا موږ کم کمپاوند سره چې موږ غواړو چې اسټایل ګروپ هغه ته انتقال کو او سره یو ځای کو کنډنسیشن ریاکشن کیږي صحیح ده او موږ سره اسیټایل ګروپ چې دی دا دلته انتقالیږي نو اکسلیک اسیډیک اسیټایل ګروپ چې دا ایسپټر دی سیټریک اسید چې دا موږ سره څه جوړیږي دا موږ سره پروډکټ چې دی دا موږ سره څه کیږي دا جوړیږي او بل موږ سره کوم انزایم A بیا موږ سره جوړ شو نو اصل کې دوه کاربن موږ په دې مرکب کې شی کړل زیات کړل د اسټایلیشن لامل بل مهم کمپاوند موږ سره هغه تایمین پایروفاسفیټ دی TPP او کو کاربوزایلیزم دیتا وي کوبالت والا دی چې دو کوبالت کو کاربوزایلیز او د کم وټامین نه دا ابستراکټ شوی دی تایمین نه وټامین B1 نه ولې موږ یو چې وټامین B کمپلیکس ډېر مهم دی ځکه دا موږ سره زیاتره د کو انزایمونو برخې دي صحیح ده ورم مخکې نیکوټیناماید یو چې هغه د NADP برخه وه پلایوین مانو نیوکلیوټاید او پلایوین ډای نیوکلیوټاید موږ ویل چې هغه د رایبوپلایوین چې وټامین B2 دی د هغې برخه وه صحیح ده اوس موږ څه یو چې په خپله کو انزایم A چې دی هغه د پینټونوتینیک اسید برخه ده اوس موږ تایمین پایروفاسفیټ یو چې دا د وټامین تایمین چې دی B1 چې ورته موږ یو دا د هغې برخه ده نو تایمین پایروفاسفیټ دا یو جز دی د پایرویټ ډي هایډروجنیز انزایم کمپلیکس د پایرویټ ډي هایډروجنیز کمپلیکس انزایم دا یو برخه ده او دا موږ سره په تیشه کې ډېر مهم رول لري د الډیهایډ ګروپ د الډیهایډ ګروپ په ټرانسفر کې دا مهم رول لري صحیح ده لایک اسیډالډیهایډ کې الډیهایډ ګروپ ګلایکولالډیهایډ کې الډیهایډ ګروپ او دې کې لکه مخکې چې موږ ویل چې دې کې تایمین دی چې هغه وټامین B1 ګروپ دی تایزول برخه د کو انزایم چې ده هغه موږ سره الډیهایډ ګروپ چې دی هغه ایسپټ کوي او ټرانسفر کوي صحیح ده او دغه کار کوي د لیپویک اسید په واسطه یا کو انزایم A په واسطه باندې او TPP موږ سره برخه اخلي اکسیډیټیو ډیکاربوکسیلیشن د پایرویک اسید د پایرویک اسید ډیکاربوکسیلیشن کې برخه اخلي همدارنګه الفا کیټا ګلوټریک اسید نو موږ چې مهمه برخه هغه د تایزول رنګ ده دا تایمین پایروفاسفیټ د موږ سره تایمین پایروفاسفیټ والی پایروفاسفیټ چې دو فاسفیټ یو بل سره سره دي هغه به سره وسره نه دي او دا تایزول دی دا څه دی دیس ګوري دا کومه برخه ده دا د تایزول برخه ده نیوکلیوټاید والی نه دی چې کندو سره نشته دی چې سره نشته کندو سره نشته نو اسیډالډیهایډ چې دی اسیډالډیهایډ دا موږ اډ کوو TPP سره د تایزول برخه سره اسیډالډیهایډ د تایزول برخه سره یو ځای کیږي دا کاربن دی تایزول کې چې دا موږ سره اسیډالډیهایډ چې دی هغه قبلوي نو موږ سره که تایمین پایروفاسفیټ موږ واخلو دا دغه سټرکچر دی دا هغه فاسفیټ ګروپ دی او دا نور دی دا تایزولیم رنګ دی دا څه دی تایزولیم رنګ دی او دا ټول تایمین دی دا څه دی تایمین دی نو کله چې دا موږ سره اسیډالډیهایډ برخه واخلي نو دا ور دوه کاربن موږ سره شو اسیډالډیهایډ نو دا موږ سره په دې کاربن باندې نایټروجن سره چې کوم کاربن دی سره او دې ته موږ هایدروکسی ایتایل یو ځکه دا هایدروکسی دی دا دوه کاربن شنو هایدروکسی ایتایل تایمین پایروفاسفیټ دی
نو تایزول کړی چې دا یا تایزولیم رنګ چې دی دا موږ سره د الډیهاید ګروپ په ترانسفر کې کومک کوي صحیح ده دلته خپل دا هایدروجنز لري دا ټي پی پی دا او کله چې ندیک دا موږ سره اوس مثلا الډیهاید ګروپ نه دی ایسیډ کړی او په دې کې الډیهاید ګروپ ایسیډ کړی دا قبل او سره یوزیشن بیا به الډیهاید ګروپ ورک نو دا اکټیو ایسیډ الډیهاید فعال ایسیډ الډیهاید دی نو دا فعال ایسیډ الډیهاید ما سره هایدروکسی ایتایل تایمین پایروفاسفیټ به بل کمپاوند ورکړي نو دا هم د ایسیډ الډیهاید ګروپ ایسپټر دی هم شه دی ډونر د دې کوم دغه تراشه مون سره دا مون سره ټي پی پی ده हैदा تایمین پایروفاسفیټ منګ سره C2 کاربن د تایزولیم رنګ چې دی اغا آینایز کی صحیح ده نو دغه 2 کاربن دا دی موږ سره نو دا خپل هایدروجن چې دی دا د لاس اور کوي نو خپل هایدروجن چې د لاس اور کوي نو د باندې نیگیټیو چارج راغی دغه نیگیټیو آین باندې پایروئید آین بریت کوي پایروئید چې دی هغه د سره یو ځای کیږي نو دا موږ سره تایمین پایروفاسفیټ کاربایناین او د سره پایروئید آین یو ځای شو کله چې پایروئید آین یو ځای شو نو ټي پی پی کاربایناین چې د ما سره د پایروئید په کاربونیل کاربن باندې بریت کوي صحیح ده دا بریت پوکو او هغه نه بعد به ډي کاربوزایلیشن کیږي کاربن ډای اکساید وځي او دا سټرکچر موږ سره راځي دا ریزونانس سټیبلایز دی د کې کاربایناین جوړیږي او بیا هایدروجن آین بیرته پروټینیشن د کیږي او هایدروکسی ایتایل ټي پی پی جوړي دا موږ سره بیرته هایدروکسی ایتایل ټي پی پی جوړه شو اوس دا هایدروکسی ایتایل ټي پی پی چې کله موږ سره جوړه شو او د دې بیا کوم الیمینیشن ریاکشن کو نو موږ ته ایسیل الډیهاید بیرته پلاس راکی چې براکی ایسیل الډیهاید ځکه دغه بانډ که زه دلته ترانسفر کما صحیح ده او دا زه دلته ترانسفر کما نو دا کاربایناین بیرته پلاس راځي لکه او ایسیل الډیهاید چې کیږي موږ سره ازاديږي نو ټي پی پی یا تایمین پایروفاسفیټ چې دا موږ سره په پایرویټ ډي کاربوزایلیشن کې برخه اخلي ګوره د پایرویټ نه موږ کاربن ډای اکساید ته والو ځو کنو او موږ ایسیټایل ګروپ ته جلا کو ځکه موږ چې دا پایرویټ ډي کاربوزایلیشن کې مهم رول لري تایمین پایروفاسفیټ چې نو پایرویک اسید دی او ټي پی پی انزایم دی ما سره دا نو هغه په پایرویک اسید نه کاربن ډای اکساید لري کې ټي پی پی انزایم به بدل شي هایدروکسی میتایل ټي پی پی باندې به لیپویک اسید انزایم چې دی لیپویک اسید انزایم چې دی هایدروکسی میتایل به بدل کې ایسیټایل لیپویک اسید باندې ټي پی پی بتیوزي به ایسیټایل لیپویک اسید چې کو انزایم ا په واسطه با دا ایسیټایل ګروپ ګوره موږ د پایرویک نه راوړو چاته ایسیټایل کو انزایم ته ایسیټایل پایرویک اسید نم ایسیټایل ګروپ ترانسفر کو انزایم ا ته صحیح ده نو دا اکسیډیټیو ډیکاربوزایلیشن یو ښه مثال دی نو اول ټي پی پی انزایم راځي کاربن ډای اکساید دغه نه لري کوي نو دا اصل کې د پایرویک اسید ډیکاربوزایلیشن دا کوي نو ما سره هایدروکسو میتایل ټي پی پی راغله بیل پویک اسید سره د دې ریاکشن زکوما ټي پی پی برته ازاديږي ما سره صحیح ده او ما سره ایسیټایل لیپویک اسید راځي ایسیټایل لیپویک اسید کو انزایم سره یو ځای کیږي لیپویک اسید ازاديږي او ایسیټایل کو انزایم نو موږ اصل کې پایرویک اسید نه ایسیټایل ګروپ انتقال کو انزایم ا ته نو دا پایرویټ ډي کاربوزایلیز یو کمپلیکس دغه دی چې پاره کې 15 انزایمونه تقریبا برخه اخلي یو ټي پی پی دا کو انزایمونه یو لیپویک اسید دی یو مخکاره کو انزایم ا دا یو ان ای ډي دا ایو بایوټین دی
دا تقریبا سر 15 کو انزایمونه په دیو کې د دې دمغه څورته کمپلیکس پایرویټ ډیکاربوزایلیشن دی یا پایرویټ کمپلیکس ډی هایدروجنیز دی. بل یو مهم کو انزایم چې دی هغه پایروډاکسل فاسفیټ دی. پایروډاکسل فاسفیټ چې دی دا موږ سره بل یو کو انزایم دی او دا د وټامین بی کمپلیکس B6 نه دی. صحیح ده؟ دغه دا پایروډاکسل چې دی پایروډاکسل دا پایروډاکزین دی وټامین B6 وټامین B6. صحیح ده؟ نو دا چې کوم ترانسامینیز دی پاره کې موږ سره برخه اخلي. نو پایروډاکسل فاسفیټ چې دا کو انزایم دی په ترانسامینیز کې برخه اخلي. صحیح ده؟ دا ترانسامینیز سره وصلي او دوی موږ سره کیټالایز کوي د امینو ګروپ انتقال د امینو اسید څخه کیټو اسید ته. صحیح ده؟ په دې پروسس کې دا موږ سره د پایروډاکسل فاسفیټ स्ट्रक्चर दे PAL पैरोडॉक्सिल फॉस्फेट और दा موږ سره पैरोडॉक्सामीन फॉस्फेट دی. نو دوی کار چې دی چې امینو اسید یو وي امینو اسید نو دا پال چې دی पैरोडॉक्सिल फॉस्फेट چې دی دا بدلیږي په पैरोडॉक्सामीन फॉस्फेट باندې او امینو بدلیږي په کیټو اسید باندې او معکوس PAM چې د PL باندې بدلیږي کیټو اسید بدلی په امینو اسید باندې. نو امینو ګروپ د امینو اسید نه ترانسفر کوي کیټو ته او کیټو نه بیرته ترانسفر کوي کیټو اسید چې د بیرته په امینو اسید بدلی او امینو اسید چې بدلی په کیټو اسید باندې. نو دا دوی کار دی. نو PM چې دی PM کیټو اسید سره کریکشن وکي نو بیرته موږ سره شی امینو اسید جوړي او पैरोडॉक्सिल फॉस्फेट چې دی کدا د امینو اسید سره ریاکشن وکړي نو امینو اسید بدلی په کیټو اسید باندې او دا موږ سره چې دی पैरोडॉक्सिन چې دی دا وټامین B6 دی. دوا مهم ریاکشنز دي. صحیح ده؟ یو کې چې الفا الانین دی دا الفا الانین دی او دې کې د امینو ګروپ دی لکانو. صحیح ده؟ یا الانین امینو اسید دی. نو पैरोडॉक्सिल फॉस्फेट چې دی انزایم سره ترانسامینیز انزایم دی د دې سره دا بدلی په پایروک اسید باندې. صحیح ده؟ نو دا امینو اسید او دا کیټو اسید دی. دا څه دی؟ کیټو اسید دی. بل مثال چې دی دا ګلوټامیک اسید دی او دا الفا کیټا ګلوټریک اسید دی. نو الفا کیټو ګلوټریک اسید PAM بدلیږي په PL باندې دې طرف نه او الفا کیټو ګلوټریک اسید بدلی په ګلوټامیک اسید باندې. نو موږ سره पैरोडॉक्सिल फॉस्फेट چې دی PL دا موږ سره برخه اخلي په ترانسامینیز انزایم سره او امینو ګروپ په انتقال کې دا مهم رول لري. همدارنګه الډیهاید ګروپ د پال الډیهاید ګروپ د فال دا موږ سره ډیر زیات الډیهاید ګروپ د فال چې دی دا موږ سره الفا امینو اسید سره ریاکشن کوي او موږ سره څه جوړوي شیپ بیسز جوړوي. څه جوړوي موږ سره شیپ بیسز جوړوي. نو دا پال انزایم چې دی دا الفا امینو اسید دی دا بدل کو په الفا کیټو اسید باندې او PAM انزایم جوړ شو. دا PAM انزایم چې دی دا الفا کیټو اسید دوا بدلی په الفا امینو اسید 2 باندې.
پروډکټ باندې او پال انزایم بیرته تولیدي کې لکه دلته چې کوم موږ سره شروع کړی و صحیح ده نو موږ سره په ټرانس ایمینیشن کې دا مهم رول لري پی ال همدارنګه پی ام ان نور مالیکولونه کو انزایمونه فنکشن کوي موږ سره هغه لیپویک اسید دی صحیح ده لیپویک اسید دی چې هغه از کار کوي از فنکشن دی موږ سره کار موږ سره څه دی از کو انزایم کار کوي نو لیپویک اسید اکسیډایز فارم کې دی ګوره دې سلفر سره هایدروجن نشته او دلته دو هایدروجن ځغستې دي هایدروجن چې کړي دا اغستې دي نو دلته ما سره لیپویک اسید ما سره په ریډیوس شکل ته وخته دی نو دا لیپویډ دی چیرې دیز برو لیپویډ دی دیز برو کارباکسل پور د نایتروجن امخته به لایسین برخه ده نایتروجن نو اخله دیز برو د لایسین برخه ده او دا ډای هایدرو لیپولایل ترانس اسیټایلیز E2 انزایم E1 او E2 E2 enzyme چې دی دا ډای هایدرولیپولایل ترانس اسیټایلیز دی همدارنګه بایوټین موږ سره دا یو بل انزایم دی کو انزایم دی سیدا نو دغه زی پورې دا دی خواته چې دی دا بایوټین برخه ده موږ سره او اخواته چې دی د لایسین برخه ده او دلته چې کوم انزایم دی دا موږ سره د پایرویټ کاربوزایلیز پایرویټ کاربوزایلیز نو موږ سره دا بایوټین انزایم شو دا کارباکسی بایوټین انزایم شو چې موږ سره کارباکسی بایوټین انزایم دی کارباکسی بایوټین هغه وخت کې چې کله دغه H ز بدل کوم په کارباکسل ګروپ باندې دغه H نو دوی موږ سره هایدروجن ترانسفر کې شیخلی برخه اخلي یا کارباکسل ګروپ ترانسفر کې چې اخلي برخه اخلي پاس چې دی موږ سره چې کوم لیپویک اسید دی دا هایدروجن کې برخه اخلي هایدروجن آین په ترانسفر کې او بایوټین انزایم چې دی دا کاربن ډای اکساید یا کارباکسی ګروپ کې په ترانسفر کې برخه اخلي د کارباکسی ګروپ په ترانسفر کې برخه اخلي بایوټین انزایم او بل موږ سره ټیټرا هایدروپولیک اسید دی ټیټرا هایدروپولیک اسید نو کوم لیپویک اسید یا لیپویډ تراشو نو کچرته دا هایدروجن زواخلی نو H S باندې بدلیږي د جاشوي شکل دی او دا کچرته دا هایدروجن به په اسټایل ګروپ باندې بدل کی نو بیا د اسټایلیټډ شکل دی او دا یو لایسین ریزیډیو د E2 انزایم هغه E2 انزایم چې دا ډای هایدرولیپولایل ترانس اسیټایلیز دی نو موږ سره دا پایرویټ چې کله په اسیټایل کوم انزایم A بدلیږي لکانو دغه ګوره 15 کو انزایم اون چې دا برخه اخلي او درې انزایمونه یو کوانزایم SH چې دا کوانزایم A
بل برخه اخلي کوانزایم A NAD بل اخلي مثلا TPP بل اخلي لیپویټ بل اخلي FAD 15 کوانزایمونه او 3 ډي هایدروجنیز انزایمونه برخه اخلي چې هغه E1 او E2 او E3 دي چې E1 انزایم چې دی هغه پایرویټ ډي هایدروجنیز دی E2 enzyme چې دی دا ډای هایدرولیپولایل ترانس ایسیټایلیز دی او E3 چې دی دا ډای هایدرولیپوایل ډي هایدروجنیز دی نو E1 او E2 E3 دا موږ سره د انزایمونو یو کمپلیکس دی چې دوه پکې ډي هایدروجنیز دي او یو پکې ترانس ایسیټایلیز دی او پایرویټ آین کې چې کوم ایسیټایل گروپ دی دا د کوانزایم A نه بدلای ایسیټایل کوانزایم A د لپاره او د لپاره ګیفټ فري انرژي چې دا منفي 3.4 کیلو جول پر مول ده نو موږ سره لیپویک اسید دی لیپویټ چې دی دا هایدروجن ډونر ریسپټر دی او بایوټین چې دی دا موږ سره کاربن ډای اکساید کاربوزایلیشن کې برخه اخلي نو پایرویک اسید دی او بایوټین انزایم سره یوځای کیږي چې دا بایوټین پایرویک اسید بدلې په اکزالیکټیک اسید باندې یا اکزالیسیټیک اسید باندې بدلې نو موږ یو کاربن چې دا پکې چیکو دا پکې اضافه کوي یا CO2 موږ اضافه کوو نو بایوټین موږ سره برخه اخلي په کاربوزایلیشن کې نو بایوټین موږ سره د CO2 کیریئر دی CO2 موږ ته انتقالون کوي او CO2 بایوټین کمپاوند چې دی ته موږ اکټیو CO2 یو فعال CO2 نو پایرویک اسید موږ بدلو په اکزالیسیټیک اسید باندې چې دا موږ سره کاربن دی پایرویک اسید موږ سره کاربن دی نو دا بایوټین انزایم په واسطه باندې دا کیږي بل چې موږ مخکې ویل چې ټیټرا هایدروکولیک اسید چې دی د دو هایدروکسی میثایل ډرایویټیو چې دا موږ سره ایزا کو انزایم استعمالیږي او دا ټیټرا هایدروکولیک اسید کې او بي دا چې دا موږ سره یو کاربن فریگمنٹ انتقالي یو کاربن مخه انتقالي چې هغه کې مثلا فارمایل موږ ویلې شو میثایل ویلې شو میثینایل ګروپ ویلې شو دې په انتقال کې موږ سره رول لري نو دا موږ سره سیرین دی صحیح سیرین دی ټیټرا هایدروکولیک اسید صحیح دا هایدروکسی میثایل ټیټرا هایدروکولیټ شکل کې او سیرین هایدروکسی میثایلیز په انزایم پښتون کې دا دغه پروتینی برخه ده نو سیرین بدلې په تشی باندې په گلایسین باندې سیرین بدلې په تشی باندې گلایسین باندې او بل مثال دا دی چې هوموسیسټین چې دا بدلې په تشی باندې میثوناین باندې نو دلته کوم یو ګروپ انتقال شوی دی لکانو میثایل ګروپ چې دا موږ سره انتقال شوی دی چې ګروپ انتقال شوی میثایل ګروپ نو ټیټرا هایدروکولیک اسید چې دی دا موږ سره داغه هایدروکسی میثایل مشتق چې دی دا موږ سره د میثایل فارمایل او میثینایل ګروپ په انتقال کې رول لري نو دلته تقریبا یو کاربن دلته کم کړی دی سیرین چې 3 کاربن دی او دا 2 کاربن دی بل موږ سره چې دی هغه کوبالمین دی یا وټامین B12 چې دا کوبالت لرونکي کمپلیکس مالیکول دی کوبالت دی کې درش پتا کاربن تقریبا لري صحیح یو ټیټرا پایرول رنگ سیستم لري یو پکې نیوکلیوټاید دی نو دا موږ سره د کاربن دغه د بخای د B12 structure دی موږ سره کوانزایم B12 نو یو سیانو B12 دی صحیح ده نو که دغه سور رنگ کې کمپاوند چې 5 او ډي اکسي اډینوسین دی که دلته سیانو وي
صحیح ده. نو بیا موږ سره دا سیانو کوبالمین دی. بیا چې موږ سره سیانو کوبالمین دی که چېرته د 5 ډي ایکس ایډینوسین په ځای د په ځای موږ سره څه که د په ځای ما سره سیانو ګروپ سی ان منفي نو بیا موږ سره سیانو کوبالمین دی. او کو چېرته 5 ډي ایکس ایډینوسین نو بیا کو انزایم B12 دی. دغه کې تاسو مختلف وګورئ. دلته دا کوبالت دی د سور رنگ کې او بل موږ سره دلته ډای میثایل بنزیمیډازول رایبونیوکلیوټاید دی. بنزیمیډازول رایبونیوکلیوټاید رایبوز دی او دا بنزیمیډازول دی. هغه سره 2 میثایل وصل دي. ځکه ورته وایي چې ډای میثایل بنزیمیډازول رایبونیوکلیوټاید. نیوکلیوټاید ځکه چې فاسفیټ ګروپ هم سره دی او دغه برخه چې دا چې CH3 CH2NH دا امینو آیسوپروپانول دی. امینو آیسوپروپانول دی دا موږ سره او دا کورل رنګ سیستم دی. دا چې موږ سره کورل رنګ سیستم دی. دغه پایرول رنګونه دي موږ سره چې پایرول رنګونه لري. نو یو ټیټرا پایرول رنګ سیستم دی. نو سلور پایرول کو اخلي. یو پایرول دا دی دی 2 3 سلور پایرول رنګ لري کوبالت سره. یو کوبالت لاندې ډای میثایل بنزیمیډازول رایبونیوکلیوټاید سره باند جوړ کړی دی کمپلیکس. یو 5 ډي ایکس ایډینوسین سره کمپلیکس جوړ کړی دی او دغه کوبالت موږ سره دی کوبالمین ځکه خو کوبالمین ورته وایي. نو یو نیوکلیوټاید دی او هغه بنزیمیډازول دی. موږ سره کوبالت اټم چې دی دا په ټیټرا پایرول رنګ کې همدارنګه سیانو ګروپ کې دا نیچرلی چې کله چې سیانو 5 ایډینوسین په ځای سیانو ګروپ یې نو هغه نیچرل کوبالمینی. نو کوبالمین چې موږ سره کو انزایم د لپاره کار کوي او موږ سره انټرا مالیکولر ترانسفر اف کارباکسل ګروپ کوي. ان مالیکول په داخل کې کارباکسل ګروپ دی او ځنه بل ځای ته شي کې دا موږ سره انتقال کوي. په دې کې مختلف مهم ریاکشن چې دی هغه د میثایل مولانایل کو انزایم A چې دا پکسکسینایل کو انزایم A باندې بدلوي. زیدا نو یو 2 3 سلور کاربن دی او دا کوم واخلو یو 2 3 سلور کاربن دی. نو دلته ګوره 1 2 سره چې کوم کاربن دی زیدا یا قدم واخلو 1 2 3 کاربن کې ما سره اسټایل کو انزایم A دی. 3 کاربن باندې 1 2 3 باندې اسټایل کو انزایم A وا خودت شو کو چې وټامین B12 انزایم چې کوم دی کو انزایم چې دی د شو کو چې دغه اسټایل کو انزایم A چې دی SCOA چې دا د درین کاربن نه انتقال کړ سلور ته. اوس ګوره دا دیو 2 3 صحیح ده او درین کاربن کې څه راغی درین کاربن سره څه راغی اکسیجن راغی بیگ اسټایل کو انزایم A راغی. نو کدی ته موږ واخلو دا موږ سره دی یو 2 3 او دلته چې د دې نه دا کار او دا ټول ګروپ چې دلته انتقال کړ. نو هایدروجن دلته راغی کارباکسل ته چې نږدې کاربن دی هغه ته هایدروجن لاړ او اسټایل. نو موږ سره ال میثایل مولانایل کو انزایم و ال میثایل ال باندې میثایل او مولانایل کو انزایم و هغه بدل کو په سکسینایل کو انزایم A باندې. څنګه سکسینایل کو انزایم A باندې الکه دلته لږ فرق دا چې دا کاربن دی دا کاربن دلته وصل دی څنګه دا کاربن د دې سره وصل دی او دلته کو انزایم A دا او دا اکسیجن او د دې کاربن ترمنځ اړیکه نشته او د دې ترمنځ شته دی غدي کې څنګه دی. نو ال میثایل مولانایل کو انزایم بدل کړ په سکسینایل کو انزایم A باندې.
نو د کار اصل کې څه دی دا ګروپونه انټر مالیکولر دلته چې موږ یې ویل چې انټرا مالیکولر ترانسفر کوي د شین په یو مالیکول په داخل کې ګروپونه یو ځنه بل ځای انتقالي خاص کر د کارباکسل ګروپ وال نو دلته ما سره کارباکسل ګروپ دلته هغه چرته انتقال کړل دلته او دا اچ راوړ دلته زینې بدل کړو دا د کو انزایم B12 دا کار کوي چې انټر مالیکولر ترانسفر په کارباکسل ګروپونه چې دا موږ سره کوي دا موږ سره د کو انزایم B12 چې دا موږ سره هغه جوړښت دی نو میثایل مولانایل کو انزایم میوټیز چې دی دا بدلی په ال میثایل مولانایل کو انزایم A ال میثایل کولانایل باندې یا مولانایل کو انزایم A بدلی په سکسینایل کو انزایم A باندې نو موږ سره په ال میثایل مولانایل کو انزایم A وا د بدل کو په سکسینایل کو انزایم A باندې